بغیر عذر نه د جمعې منځ پرېښودل دا جایز دي او که نه دي؟ نو د مسافر دپاره چې کوم سړی په سفر کې د هغې لپاره خو جایز دي چې د جمعې منځ پرېږدي او پرېښودی شي، لیکن اولا له دا دی چې د جمعې منځ وکړي. او کوم کس چې بغیر د عذر نه، عذر یې نشته، نه مسافر دی، بغیر د عذر نه، بغیر څه د وجې نه د جمعې منځ پرېږدي، نو آیا دې دپاره دا جایز دی که نه دی جایز؟ بلکل د مؤمن مسلمان دپاره چې دی په الله رب العزت باندې ایمان نه وړي او بغیر د عذر نه د جمعې منځ پرېږدي، دې کې انتهایي لویه ګناه ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي: من ترک الجمعة من غیر عذر، کم یو کس چې بغیر د عذر نه د جمعې منځ پرېښوسته، کتب فی کتاب، دا به ولیکلی شي په کتاب کې، منافقا، دا به منافق ولیکلی شي او داسې به ولیکلی شي، لا یمحى ولا یبدل، نه به دغه ورانېږي او نه به بدلېږي. منافق به په عملنامه کې په لوح محفوظ کې به دی منافق ولیکلی شي او داسې به ولیکلی شي چې نه به بیا دغه دوباره ورانېږي نه به دی بدلېږي. نو بغیر د عذر نه د جمعې منځ پرېښودل دومره لویه ګناه ده په دې کې. کله دی د جمعې منځ وکړي، د جمعې منځ پرېږدي، نو الله رب العزت ترې ډېر زیات خوشحالېږي، دومره ترې خوشحالېږي، وایي د یوې جمعې او د بلې جمعې منځ کې چې څومره وخت دی، نو که دا د بلې جمعې منځ وکړي، نو د تېرې شوې جمعې منځه پورې چې دا کوم ګناهونه کړي، الله رب العزت هغه معاف کوي. دې وجې نه بغیر د عذر نه د جمعې منځ پرېښودل، شرعي عذر مطابق د جمعې منځ پرېښودل بیا خو جایز دي، لیکن که شرعي عذر نه وي او دی د خپل خواهشاتو مطابق د جمعې منځ پرېږدي، نو دی منافق لیکلی کېږي او داسې منافق چې نه به دغه ورانېږي او نه بدلېږي. دې وجې نه کوشش دا پکار دی چې د بغیر عذر د وجې نه سړی د جمعې منځ پرېنږدي، په هر حالت کې د جمعې منځ ته دی حاضري وکړي او د اول نه حاضري وکړي او د اخره پورې کښېني.